बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नखे मनसरा ज़ेम इरफान खान और ज़ेम मोहम्मद फ़हीम। नन द सूबाई काबीना इजलास शवे और په دغه सूबाई काबीना इजलास کې څه فیصلې شوې دي چې د هغې په اړه باندې به تاسو خبرو. په دغه सूबाई काबीना نن اجلاس کې په ټوریزم باندې ډیر زیات هغې ته ترجیح ورکړې شوې ده. حکومت غواړي چې زمونږ کم ټوریزم سپاټس دي، زمونږ کم سیاحتي مقامات دي، هغې ته به مونږ زیاته توجه ورکو. د هغې لپاره منظوري ورکړل شوه چې 120 کیلومتره 127 کیلومتره سړک به جوړیږي په ملکنډ ډیویژن کې. هغه ځایونو ته چې کوم ځایونو ته د اوسه پورې روډونه نه دي تللي او هغه ځای کې په لکونو شمیر خلک سیلګر راځي او د هغې نه دغه صوبې ته ډېر زیات آمدن حاصلېږي. موږ په دې هم خبره کوو چې آیا په خیبر پښتونخوا کې آیا صرف په ملکنډ ډیویژن کې صرف ټوریزم سپاټس شته که نه نورې داسې متبادل منصوبې هم شته چې په هغې باندې حکومت توجه ورکړي، هغې طرف ته پاملرنه وکړي او هغې ډېر زر ثمرات هغې ته حاصل شي. په دغه روډونو یقینا چې د هغې سره به ټوریزم ډېر زیات ډیولپ شي، زمونږ صوبایي معیشت ته به ډېر زیات وده ملاو شي. خو که په دغه منصوبه باندې موږ انتظار کوو د 4 د 5 کالو د 6 کالو یا د 7 او 8 کالو او د هغې نه بعد د هغې ثمرات راځي، آیا ضروري نه ده چې داسې منصوبې چې هغه حکومت په 6-8 میاشتو کې مکمل کولی شي او هغې طرف ته پاملرنه وکړي او په دغه منصوبه چې څومره پیسې لګولی کېږي د هغې نه څومره آمدن راځي د هغې 1 په 2 د دغه نورو منصوبونه ګټه راتلی شي. هغه منصوبې څه دي په هغې باندې به تاسو سره خبرې کوم. خو فهیم صاحب کابینټ میټینګ وشو او ډېرې مهمې فیصلې په هغې کې وشوې. که زه ډېر زیات په تفصیل سره ځم او خو پوره 2 صفحې دي، خو یو خبره چې کوم ښه هغه د زراعت دپاره چې 6 لکه ایکړه ځمکه زمونږ دا وخت کې بنجر پرته ده او هغه د اوبو د لاندې راوستو دپاره به مونږ اقدامات کوو، ګامونه به پورته کوو. یو بل مهم خبره چې په دفترونو کې په سرکاري دفترونو کې 2 کالو پورې چې کوم مدت ملازمت پالیسی حکومت متعارف کړې وه په هغې باندې چې کوم محکمو عمل درآمد نه دی کړی په هغې د عمل درآمد ممکن شي. د وزیرانو کارکردګي به هره میاشت وزیر اعلی صاحب پخپله مانیټر کوي او هغه به بیا د هغه نه تپوس کوي. ښه ګامونه دي، ډېر بهترین ګامونه دي او دا چې کوم تاسو آخري ذکر وکړو دا خیر مونږ تېرو 2 کالو نه اورو چې هره میاشت به کارکردګي کتلی کېږي، د افسرانو کارکردګي به هم ګورو، بیا به کار تپوس کېږي چې کار روان دی او که نه. بهرحال چې کوم تاسو شروع کې ذکر وکړو زه به په هغې نه خبره آغاز وکړم چې کوم ټوریزم حوالې سره د وخت کې مونږ ګورو چې خیبر پښتونخوا حکومت پالیسی کلیر ده، هغې کې هېڅ قسمه څه ابهام نه دی، څه داسې نه ده چې سړی کلیر نه وي. شفاف پالیسي ده کوم چې وزیر اعظم ورکړې وه بیا وزیر اعلی وکړه. وزیر اعلی پخپله د دغه ډپارټمنټ منسټر پاتې شوی دی تیر دور کې سپورټس او چې کوم ټوریزم ډپارټمنټ و منیم صاحب هم ورسره. بهرحال خو هغوی دغه ډپارټمنټ کتلی دی نو هغوی یو پالیسي کلیر وه چې هغه دغه ډپارټمنټ د هغوی څومره فوکس دی او هغه څنګه د تیرو 10 کالو نه زه به هغې کې NP دور هم شامل کړم چې دغه ډپارټمنټ باندې ډېر زیات بوج پاتې شوی دی چې دغه د خیبر پښتونخوا یو پازیټیو ایمیج مخې ته راوړي. مونږ کتلي دغه پیښور کې ترهګري وه خو بیا هم دغه ځای کې چې کله اعظم خان صاحب سیکرټري ټوریزم و هغه په دغه ځای کې څومره کار کړی دی چې کله هغه ګلیات کې و هغه د دغې ځای سیمې دپاره سپورټس حوالې سره ډېر کار کړی او کوشش دا و چې موږ د دغې ځای پازیټیو ایمیج مخې ته راوړو. همدغه وجه وه چې کله تیر 15 کالو کې زمونږ ټوریزم کارپوریشن 250 ملازمین دي، 250 نه هم کم دي، هغوی دا کار وکړه چې د هغې نه پس عمران خان صاحب دا وویل چې او خیبر پښتونخوا ټوریزم محکمې بهترین کار کړی دی او هغوی دا ټول ګامونه مخې ته راوړي دي، خیبر پښتونخوا اصلي ایمیج یې مخې ته راوړی دی. بیا صوبایي حکومت دا وویل چې موږ جي ټوریزم اتھارټي جوړو. اتھارټي جوړه شوه، یو نور هم مضبوط پلیټفارم مخې ته راغی او په دغه اتھارټي باندې ډېر زیات رزسټنس و. دا تقریبا د تیر حکومت ختمېدو نه 2.5 کاله اول دا پروجیکټ شروع شوی خو بیا هم هغه مټریلایز کېده نه هر ځل به پاتې شو. خو دې ګورنمنټ کې هغوی اتھارټي جوړه کړه او هماغه کسان بیا د خوا راواچول لکه دغه ځای کې لږ شیز کلیر پاتې نه شو چې هماغه کارپوریشن کسان بیا اتھارټي ته راولی د هغوی تنخواګانو کې اتھارټي الاونس لګیا دی، پیسې زیاتېږي لګیا دي او کار هماغه دی ډېر زیات هغې کې رزسټنس موږ وکړه. او تیر 1 کال نه ود ډیو ریسپیکټ تیر 1 کال نه ټوریزم
چې کوم زمونږ یو پرفارمنس و هغه بالکل غلی شوی و هغه نه د ښکاره شوی صرف ایونټ کول نه دي داسې مو کتل چې ترقیاتي پروګرامونه هغه سار شوي دي زمونږ چې د پاکستان نه بهر څومره سکیمونه و زمونږ هغه ځای کې ریپرزنټیشن و هغه پاتې شوی و ولې چې کارپوریشن کې دننه ملازمین افسران صوبایي حکومت یو بل ته مقابله کې ولاړو عاطف خان صاحب هغه ټایم کې منسټر و نو هغه ډپارټمنټ کې دننه چې کوم یو تو تاریخوالو هغه ډېر زیات دا شیز خراب کړو خو اوس مونږ ګورو چې دغه عابد مجید صاحب راغی هغوی ته ټاسک حواله کړی دی ظاهري خبره د هغوی راتلل دا خبر یو کلیر انډیکیشن دی چې اوس صوبایي حکومت هغه یو کس نه کار اخیستل غواړي او تاسو ته پته را چې کوم ځای کې کار نه کیږي دوی هلته عابد مجید صاحب ولیږي هغه د کار راله اوکا او هغه کار کوي او په دغه بیروکراسي کې ټول د کار هم دغه دوه درې کسان پاتې دي چې کوم کاري مطلب چې حکومت ته هم پته وه چې تیر 2 کالو کې څومره کار کولی شي چا څومره کیپاسټي دا ډیسیژن پاور د چا څومره دی څومره کار کولی شي هغه نه مخکې چې هغه کوم ډپارټمنټ کې بهرحال خو د کار هم ټول خلکو کار کولو ټوریزم ډپارټمنټ کومه ذکر کوو چې را دیرش 2 دیرش یا 15 دیرش ډپارټمنټس دي محکمې دي د صوبایي او په هغه کې هم دومره سیکټریان ناست وي د ګریډ 20 د ګریډ 19 او په هغه کې به موږ د کار خبره کوو د کار هم دغه 2-3 کسان دي پکې چې پکې کار کوي بهرحال هغه یو ځای کې سیاسو لګاوي نو بیا به خامخا فهم صاحب دی کې چې کومه د متبادل منصوبو خبره کول کابینټ کې چې نور کومه شوی دی پاغي هم ذکر کوو چې 2 کالو د لپاره یو کس حالت ناست نو دغه تبادله به ولې کیږي هغه زیات مدت لپاره ولې په هغه سیټ باندې نه پرې خودل کیږي او آیا دغه پالیسی دغه کرایټیریا دا صرف د هغه کلرک بابو د لپاره ده کنه دا نور خلکو لپاره هم ده خو تاسو ما د متبادل منصوبو خبره کوله مالک معلومات راغستې او زما د اطلاعاتو مطابق کېدای شي غلط هم سرکار سره به اعداد شمار زیات وي په ملکان ډیویژن کې د حکومت سره ټوریزم نه علاوه د آمدن د لپاره او چې هغه ډیر زیات پوری تور باندې موږ وته د سترګو په رب کې چې هغه د حکومت اکانومي بوست کولای شي هغه ته ډیره فائدہ ورکولای شي تقریبا سوي چې 9 لکو پورې نان کسٹم پیډ گاډي دي مختلف مالیت د هغه قیمتونه دي د 15 لکو د 10 لکو د 20 لکو د 13 لکو د 15 لکو گاډي پکښتا دی وخت کې په پورا ملکان ډیویژن کې د هغه شمیره 9 لک روپۍ ده او اندازه دا لګول کېږي چې فرض کا سرکار دا گاډي د دې رجسټریشن کوي دا لیګل کوي څنګه چې په کال 2012 کې د عوامي نېشنل پارټي او د پیپلز پارټي په اخیری کال کې هغوی دا سکیم ورکړو او هغه ډیر زیات گاډي رجسټر کړو نو دغه ولکه گاډي کې د هغه رجسټریشن کیږي او کومه د هغه مطابق د گاډي کم سی سی وی انجن د هغه ماډل مطابق که فرض کومه ایوریج پیسې راو باسو چې د 9 لکو گاډو ک سرکار وای چې 15 لک روپے د هغه رجسټریشن وي یعنی د گاډي هم پکې دي چې په هغه رجسټریشن 10 لک روپے راغلي د گاډي هم پکې دي چې د هغه رجسټریشن 30 لک روپے راغلي دي د گاډي هم پکې دي چې د هغه رجسټریشن 3 لک روپے راغلي خو د موجوده حالاتو کې چې کلمه پښتنه وکړه نو ایوریج هغه و چې 15 لک یا 14 لک روپے د دې منګ راوباسو د یو گاډي د رجسټریشن نو د 9 لکو گاډو د حساب کته 15 لک روپے د هغه رجسټریشن کې نو 3.5 ارب روپو دا صوبې ته آمدن حاصلېږي دا فائدہ کیږي کومنګ د 15 لکو روپو ایوریج دارو باسو نو دا 360 ارب روپے جوړیږي او کومنګ ایوریج 9 لک روپے راو باسو کم چې نارمل دی وخت کې چلیږي او کم قیمتونه دي د گاډو په مارکیټ کې نو که فرض کړه د 9 لکو گاډو تاسو 7 लाख रुपए د یو گاډي د رجسټریشن او 17 وباسي نو دا تاسو 490 یا 1500 ارب روپے راځي چې کم تاسو د پورا کال د ترقیاتي بجټ نه 100 غنا زیات دی زه بدوم چې په ډبل دی بهرحال خو ما سره فهم شه یو بل خبر هم دی کې دې بیا ځل غلط هم دی حکومت کې یو کوشش وشو چې او د څومره گاډي ال تدي دا منګه رجسټر کو دا منګه لیګل کو او دا خبر وکړل شو لا عمران خان صاحب ته او دا خبره تحریک انصاف یو شخصیت وکړه چې کوم مقصد د پاره یعنی زدا وایم چې اکانومي د پاره د صوبې د معیشت د پاره چې اوس 1500 ارب روپے تاسو هم نه ملاوي کاروبارونه بندي ټیکس ته نشه کلیکټ کولې دا ټیکس ریټ کم کو او د یو دسه طرف نه تاسو 1500 ارب روپے ملاويږي ډایرکټ ملاويږي چې باقي دومره خواري هم نشته دومره مهنت هم نشته نو چې کله دغه مقصد د پاره دا خبره وکړل شو نو هغه شخصیت د عمران خان صاحب په مخ کې دومره بدنام کړي شو باغ باندې دا الزام ولګولې شو چې د دوی خو به خپل سلويخ 500 یا 200 گاډي دي او د هغه د لپاره دا ټول پروسس کوي د غواړي چې دا رجسټریشن زکه وشي چې ما دا ټول گاډي پکې
لیګل شو رجسٹر شي حالانکه د هیڅ قسمه خبر نشته چې کله مال هغه کنفرمیشن وکړو د هیڅ قسمه د هغه متعلق د نه دي چې مرګاډي هغه کس غستې دی هغه خپل گاډو لپاره دا کار کوي خو په تحریک انصاف کې بیا د خلک هم شته کی کنه کم از کم سرکار له پیسې راځي کنه فهم صاحب کدا خپل 50 گاډي دي سوال خبر بنیادی خبره ما پښتنه هم دا وکړه که فرض کړه دغه شخصیت هم 50 گاډي دي دغه تحریک انصاف د رهنماو 50 گاډي دي او هغه 50 وانه گاډي رجسٹر کړي او په هغه باندې هغه 9 لک روپۍ سرکار تور کوي یعنی خپل حکومت تور کوي خزانه تور کوي 735 بالکل लाख रुपए هغه ورکي یا د دین هم زیات هغه ورکي چې او سرکار دغه ملاو شي نو بهر حال خو حکومت سره دغه یو فوري د منصوبه د چا غواړي نو دا کولای شي او ملکن خبر سوکتي ملکن کې سره روان دي فهم صاحب اخو ماته اوس د منصوبو خبر وکړه چې د خو د دې علاوه توانایي منصوبې هم شته چې فرض کړه په دغه سړک باندې موږ هغه ته 15 کال انتظار کوو د منصوبې چې په 2 کالو کې هم جوړې دي شي په کمو پیسو هم جوړې دي شي هغه به ذکر نه کمیشن وای کېږي دغه پیسې کم چې روډونه جوړیږي ټوریزم لپاره هغه هم وای دا موږ په قرض اخلو یا بسو هم خیر زموږ یو پروجیکټ دی موږ عالمی بانک چې کوم آی ډی ای دا هغه نه قرضونه اخلو لګي یو ای سره پوره پروجیکټ روان دی غالبا کایټ په نوم باندې پروجیکټ دی وای کې دا پوره یو کمپوننت شامل دي چې موږ با ایکسیسیو روډ جوړو دغه ټوریزم سپاټ لپاره دا اربونو روپو قرض چې موږ اخلو لګایو دا هم واپس کوو هم او آیا فیزیبل دا یا نه خبره دا تاسو زه خو ټوریزم لپاره برابروي خو آیا مونږ هغه لپاره تیار یو چې خلک مونږ الته بیا ساتو ولې چې مونږه الته هوټل انډستری بالکل تباہ کړې ده هغه د مونږه اوس پورې هغه اکسیجن ورنه کم چې مونږ ورکول پکار وو صرف سړک جوړول الته ندي تاسو به الته سہولیات هم ورکوي بالکل سړک پکار دی ان انکار نشته خو تاسو وګورئ چې دغه صوبایي حکومت تاسو هم به جوړی کنه تاسو ټي ام ایس ته الته پیسې ورکړي تاسو ورکړي پیسې دغه ډپارټمنټ ته چې هغه صفائی هم ته ذمہواری ده او هغه اوس هم ګنده پروتي او هر ځل لمون دا وایو چې خلکو دا ځای ګنده ک بالکل خلک ذمہوار دي خو تا دا ځای صفا کولو پیسې غستې دي ستا غ سټاف چرته دی نو ته هغه ځای هم صفا کې خلکو ته بیا هغه ځای کې خوراک سامان بهر حال فهم یو هغه ځای هم صفا کې خو دوی یو خبره د پکیراله د چې کوم ځای کې 2 کال سوک تیرې نو هغه به 2 کال به هغه نه بعد به هغه ترانسفر کیږي حالات روان دي کلرک او هغه چې دینو اب بدلیږي د کابینټ د میټینګ ډېر ښه فیصله ده اپریشیټ کول پکار دی چې او 2 کال نه بعد چې سړی کوم عہده باندې لک ټایم هم تیر کینو الته د هغه مونوپلی الته د هغه اجارهداري قائم شي او تاسو به کتلی چې کله تاسو که عدالت کې چرته واسطه هم راغلی او کله خپل یو تاریخ بدلوي نو د یو تاریخ بدلولو لپاره هم چلته کم کس ناست دي هغه چې تاسو لاس نه ګرم کړئ نو هغه تاسو له تاریخ نه بدلی یا تاسو له تاریخ نه درکې د دې هر کس دا مقصد نه دی چې بره کم ناس خلک دی به ټول دی کې انوالو یا به هغه د دې هر څه خبر وي مې به خبر وي مې به نه وي خبر خو چې لکه د یو تاریخ بدلولو لپاره تاسو 100 روپے 200 روپے 300 روپے ورکوي او د هغه دغه لیول وي د کرپشن یا د هغه دغه وس کیږي هغه نه بعد به تاسو توقع مساتل شي چې هغه په دغه سیټ باندې او مستقل کینی خو دې سره یو بل ضروری خبره پر سرکار کې را پوسټینګ ترانسفر ډیر زر کیږي اکثر موږ هم تنقید وکړو چې یو افسر تاسو د یو ځن راواخلي بل ځای ته بدل کینو هغه پرفارمنس څنګه خي هغه تنقید موږ اوس هم کوو چې 4 میاشتې بعد یا 15 میاشتې بعد د یو افیسر تبادله دا زیاتې چې 4 میاشتې بعد یا 15 میاشتې بعد ها الیګیشنز لګي په هغه باندې الزامات لګي دا خلاف ز پروف راځي نو بیا خو ټیک دا خو کنه هغه متعلق د څه نه نو 4 میاشتو کې پرفارمنس یا کارګردګي د هغه اډیټ کول د هغه جایزه غستل دا مناسب نه وي خو د دې سره په گورنر هاوس کې په سی ام هاوس کې یا په نورو غټو عہدو باندې خلک ناست دي آیا دا غیر لپاره هم دا 2 کاله پالیسی ده کنه دا به صرف د نورو خلکو د باري په ډیسټریکټ کې تعینات تاسو یو کلرک جونیئر کلرک یا بابو تاسو یو سیټ باندې ولګاو اغالته 2 کاله تیر کړل هغه الته پایکار باندې پوښو سیستم باندې پوښو دوه بیل سایډونه دي یو سایډ دا دی چې دا کس د خو خپل برابر کړي یو پټواری دی هغه ته علاقہ ملو شو یا موږ یو اس ایچ او کته یا یو مورر مو کته هغه ځکه ناست نو هغه ځکه خپل لینکس برابر غلطه بیا کرپشن کوي پیسې جوړ لګیا دي خو هغه نظام باندې هم پوه شو پهله خبره خدا ده تاسو بیا وایي چې 2 کاله پس بدل کړي اوس ګور تاسو چې کوم 2 مثالونه ورکړل ډیر معذرت سره ډیر بخنه سره د پټواری سیب او د پولیس اس ایچ او سیب یا د پولیس نو هغه خو دا علاقو بیتاج بادشاہي هغه چې کم ځای ته لاړ شي او په کوم ورځ چارج واخلي په دغه یو شپږ هغه دغه هر څه خبريو په سباله باندې چې هغه څه قسم اقدامات کوي هغه د ټول معاملاتو خبر هم وی بیل سیکریټریټ کې دنه هم دا وی ډایرکټریټ کې هم وی چې ته یو کس لاړ شي او لګي هغه ته جنرال برانچ کې دنه
کار وکړه 2 کال کې کار زده کی ته په جنرال برانچ خو پوره شوی اوس تر لیټیګیشن سیکشن کې تل کار زده کا اگر ټول عمر 2 کال هر یو ځای کار ټول کارونه زده کی او اینڈ کې به یو شی زم پاتې نشي نو لکه یو ځای کې داغه موجودګي هم خطر ده چې هغه بیا دومره پوي شي چې څوک لري کول نشي او داغه بار بار بدلیدل هم خطر ده چې هغه اډو په شي پوي نشي هر یو شی باندې لګ پويږي او پورا پس برابرۍ کې نه بهرحال عرفان صاحب نن یو بل کار شوی دی د وفاقي کابینه اجلاس هم او آی کې ډیره مزیدار فیصله دا شوی دا چې اسد عمر صاحب دا ویلي دي چې تاسو دغه جلسې کوي لګیا او چې کوم د کرونا صورتحال دی نو دا جلسې زموږ په غاړه کې دي شي نو حکومت دې په دې باندې سوچو کی دا جلسې دې نه کوي نو بیا هغه اجلاس کې وزیر دفاع صاحب دا وینا وکړه چې نور کوي او کنه کوي خو زما جلسه وکړي رشکې تراشه نو اجلاس کا ته نور وې چې بهرحال دا خټک صاحب خپل خواهش کې دي شي خو که اسد عمر صاحب دا خبره کوي نو په دې باندې اتفاق وکړي او جلسې مکوي نو اتفاق دا شوی دی چې نور جلسې به نه کیږي او عین ممکن دی چې په 28 نومبر باندې به هغه شاړ میدان چې چلتا نه بنده نه بندې دي ذات هغه به بالکل نه ډکیږي اب خالی پاتې شي دا لګي لګي نو آیا د سور ورځې چې د کمی خوریان روانه وي د 2-3 ورځې یا پر خټک سي پرون راغلی او قومي اسمبلی خلک راغلی او اسد قیصر صاحب راغلی او یا دي خلکو دا په پیښور کې چې کوم روټي کلی شوی و او دوی ته ویل شو چې تاسو لا ټاسک تاسو ته حواله دی تاسو به خلک راټولي نو هغه ټوله خواري ضایع لاړه ټول وبو یوړه بهرحال حکومت خپل فیصله دي او آیا که فرض کو حکومت په دغه نیت باندې په دغه خبره دغه فیصله کوي چې او د کرونا خورېدو وجه ده او د اپوزیشن جلسه شته خپل جلسه موږ دې لپاره ملتوي کوو چې د کرونا د خورېدو یره ده یقینا د حکومت دغه فیصله د اقدام ښه اقدام دی یو ولا شنت مخ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو او اوس به مونږ خبره کوو د غریب ولس مالدار حکمرانان چې کوم زموږ نمائندگان دي کوم چې دا وعده کوي چې هغوی به راځي مونږ سره به کینی مونږ نه به بیلیږي نه زمونږ د فلاح فیصلې به کوي او چې کله ټیکس ورکولو ټایم راشي نو بیا ټیکس ورکولو پیسې مې سره نه چې هغوی سره څومره اساسي دي او دا هغه اساسي دي کومې چې دوی په خپله خولي دي لکه دا ضروري نه ده چې یو کس دا وایي چې زما اساسي د 15 کروړو دي نو هغه سره به همدغه 15 کروړه روپۍ وي دا صرف هغه په خپله ډکلیئر کړي دي دا هغه اساسي دي چې کومې پټې وي هغه دې نه بغیر نو عرفان صاحب چې کوم دې وخت کې دا کیسه مخې ته راغلې ده که دې کې مونږ ټولو نه پهله د قومي اسمبلی خبره وکړو نو زمونږ د پېښور نور عالم خان صاحب دې کې ټاپ کړی دی او تقریبا 3 ارب روپو اساسې هغوی ډکلیئر کړي دي پورا ایوان کې ټولو نه زیات مالدار کس د وخت کې نور عالم خان دی چې تعلق یې د پېښور نه دی عمران خان صاحب 8 کروڑ روپۍ دی ورسره او دې کې حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان صاحب تقریبا 4 غیر ملکی اکاؤنٹس دي ملک نه بهر دي هغه کې 3,31,230 امریکي ډالر او 518 پاؤنڈ موجود دي بیا خان صاحب تقریبا 1 کروڑ او یو کم 1 लाख لکه 2 लाख تقریبا 2 کروڑ روپۍ چې کوم دي هغه سره کیش دي او 4 چیلې هم د هغوی په اساسو کې شامل دي بکریاں بیا سره سپیکر قومي اسمبلی اسد قیصر صاحب هغه هم تقریبا 8 کروڑ روپۍ هغه سره شته دي خو قرضدار دي 1 کروڑ 26 लाख روپۍ هغه قرضه اخیستې ده ظاهري خبره د ځاناندن خو نه وفاقي وزیر توانایي عمر ایوب صاحب هم د 1 ارب روپو او 21 کروڑ روپو د هغه اساسي دي خو هغه باندې هم تقریبا د 2 کروڑ روپو قرضه ده چې هغه به واپس کوي ګران کار د خیر دا واپس کولم پس خټک صاحب 15 کروڑ روپو اساسي دي او د هغوی چې کومه خواښې ده د هغې نه هغوی څه 2.5 کروڑ روپۍ قرض اغسته دی هغه هم واپس کوي فیصل واډا صاحب چې غټ گاډي ورسره هغه بایک والا چې کوم وفاقي وزیر دی 63 کروڑ روپۍ د هغوی اساسي دي او شفقت محمود صاحب تقریبا 15 کروڑ روپۍ اساسي موجود دي قومي اسمبلی حال دی او سره په سېنات صورتحال هم موجود دي د کې وفاقي وزیران ټول زیات دي او په دې کې خو لږ شکی ځکه شوما چې یو وفاقي وزیر دی د هغه نوم دی خسرو بختیار صاحب او جی بالکل د هغه اساسو مالیت ته 27 کروڑ روپۍ 20 کروڑ روپۍ تیر وختونو کې چې کله چینو سکندل متعلق ذکر کېدو او کم ملیونو ذکر کېدو چې چینو ملیونه دي هغه کې خو چې د کم اربونو روپو سبسيډي ورکړی شي او نو دوی چې کومه اساسي دي دغه نه خو زیات دوی سبسيډي اغستې د خپل ملیونو لپاره خو ما په خیال هغه به شراکت داري بهرحال فهم صاحب
سېنیټران هم څه ډېر زیات غریبانان دي، څه پکې ډېر زیات مالداران دي. زمونږ چې کوم چیرمین سېنیټ دی صادق سنجرانی صاحب، د هغه د اساسو مالیت 10 کروڑه 3 لک روپۍ دی او غریب ترین سېنیټر پکې د جماعت اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق صاحب دی. ډیپټي چیرمین سېنیټ سلیم مانډویوالا 6 کروڑه، وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب 81 کروڑ، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب 39 کروڑ، شبلی فراز صاحب 4 کروڑه، ډاکټر شهزاد وسیم 6 کروڑه، سېنیټر فیصل جاوید 1 کروڑ او د ټولو نه مالدار کم سېنیټر چې دی نو هغه سېنیټر تاج محمد افریدي صاحب کم چې د خیبر ضلع سره تعلق لري 1 ارب 22 کروڑ 27 لاک روپو د اساسي دي او د په بار ملکونو کې هم د 14 کروڑه 1 لک روپو اساسي دي. یعنی مونږ ویلې شو چې په سېنیټ کې او په قومي اسمبلی کې چې د ټولو نه زیات اساسي د چا دي نو د هغوی تعلق د دوانو د خیبر پښتونخوا سره دی، یو د قومي اسمبلی د پیښور او بل چې دی نو د خیبر نه. نو څنګه تاسو دا ذکر کوئ چې دلته ډېر زیات خلک غریبانان دي او غربت دي؟ زه لږ دا خبر زه به د دې اساسي لږ لینک کما د FBI سره، فیډرل بورډ اف ریوینیو دا ټیکس ګوشوارو سره چې د خلک ټیکس څومره ورکوي. ټیکس خو خیر په آمدن باندې که نه ضروري خو نه چې ما سره که د 50 کروڑ روپو کور دی نو زه په یو ټیکس هم ورکوم. پراپرټي ټیکس به څومره ورکوي؟ اول لږ شانتي چې څومره ومومي څومره خو به نه وي که نه چې د 15 کروڑ روپو کومه ستا پراپرټي ده د هغې کوم کور مالیت دی په هغې به یو ټیکس ویلیو وي ریټ به یو چې د 500 کروڑو دی هغې به بل شانتي وي. بهرحال خو فهیم صاحب پراپرټي چې دی نو هغه هم صوبایي حکومت ډیفاین کړې ده چې ستا کیټګري A کومه ده، A1 کومه یوه ده، B کومه یوه ده، C کومه یوه ده، مین روټ چې دی نو هغې سره به څومره نږدې په کوم کیټګري کې راځي. بهرحال خلکو سره خو پیسې ډېرې زیاتې دي په کار چې دغه خلک یو لیست سېنیټرانو ټیکس هم ورکي، بل لیست د MNA ګانو دی. دا راته ووایم چې دغه سېنیټران کم چې د 1 کروڑ 1.5 کروڑ مالکان دي، یو سېنیټر چې کله منتخب کیږي نو بقول د عمران خان صاحب تاسو ته به یاد وي څومره کروڑه روپۍ خرچه په هغه راځي چې کله هغه ځان سېنیټر منتخب کوي، څومره پیسې هغه تقسیموي په دې غریبانو کې چې کوم دا ایوان کې ناست دي. او چې کله یو MNA منتخب کیږي کم چې 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ روپۍ د هغه اساسي دي، دې څومره په خپل حلقو کې بینر لګوي، خرچې کوي، په خلکو بریاني خوري، خلکو باندې روټۍ خوري او الیکشن په ورځ باندې کله ووټینګ کیږي په هغه ورځ باندې څومره خرچه کوي. نو لږ دا د دې د اساسو سره کمپیریزن وکړئ. دا مثال به کېدای شي ما مخکې هم ورکړی و، دا مثال زه نن بیا ورکوم چې دلته د سېنیټ الیکشن و د کال 2015 او بیا د کال 2018 کې هغې کې دلته یو کس و یو MPA و د یو پارټۍ سره د هغې تعلق دی او د هغه تعلق د ملکن ډیویژن سره دی. هغه صاحب دا کار کړی و چې کوم تاسو د پیسو خبر وکړو د کروڑونو روپو خبره هم وکړله چې کوم هغې کې پرایورټیز وي په جنرال سیټ باندې، په ټیکنوکریټ سیټ باندې او په وومن سیټ باندې. نو تاسو وایي چې فرست پرایورټي کې زه دته ووټ ورکوم، په سیکنډ پرایورټي کې زه دته ووټ ورکوم او دغه مختلف مراحل وي. یو MPA هغه خپل ووټ په 10 کروڑ روپۍ خرڅ کړی دی، فرست پرایورټي ووټ، او په یو کس نه دی خرڅ کړی، په 2-3 کسانو یې خرڅ کړی دی، 3 پرایورټي دي 3 باندې خرڅ کړی دی او ټولو ته چونه لګولې ده. نو هغه کس چې دی نو هغه پکې د ټولو نه زیات هوښیار ثابت شوی، حالانکه که تاسو هغه ته وګورئ نو هغه دومره هوښیار ښکاري نه، خو په دغه معامله کې ډېر زیات هوښیار او پیسې هم هغه په کم ځای کې په څه کې اخیستې دي. تاسو به حیران شئ چې په بوجو کې پیسې اخیستلی شوي دي، ځکه چې د بریف کیس نن سبا ډېره زیات اسانه پته لګي، په بوجۍ کې خو څوک څه ومړی شي. او تاسو ته به دا هم پته وي چې کوم دغه الیکشن او په دغه تیرو وختونو کې په دغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې کومه پیپلز پارټي کومه پیسې د چا په لاس باندې څومره خرچ کړې وي، په کوم ځای کې د چا سره څومره ډیل شوی و، پرایورټي تھرد پرایورټي کې خبره تللی وه، د چا سره څومره ډیل شوی و. او دغه کم چې د قومي اسمبلی امیر ترین رکن دی نور عالم خان صاحب، د هغه وخت کې ډېر مرکزي کردار لوبولی، ځکه چې دا ډېر زیات قریبي و د بلاول بوټو زرداري، او کومې پیسې د چا په نوم باندې د چا په لاس باندې دغه اسمبلی ته به راتلې او کوم ځای کې به ډیلینګ کېدو، هغه ټول ځایونه فهیم صاحب تاسو اوس غواړئ چې تاسو یو هغه په نښه کړم او کوم خلکو ورکړي دي. یو MP داسې هم ووایي چې هغه سره خبره وشوه د ووټ نو نیمې پیسې اول وي نیمې بعد کې وي، غریب ووټ ورکړه
او نیمه ولا ورکړی بعد کې اول او بعد کې بیا نه ورکړو دا بورډ خاصه شوی دی اوس چې سکه ور شاو کا پریس کانفرنس کې او که دنیا ته نو هغه بیا شرم حالم نشو ویلې نو نیمه پیسې دا ډوب شوی وي دا خلک چې کم دی اخوا خو کروڑونو روپۍ ورکوي دغه ځای کې ولې غریبان ښکاري مونږ ته چې بیا ټیکس ورکولو پیسې هم سره نه فهم صاحب ټیکس ښکاري نه بالکل ړوند شي هغه موږ په دې هم کله سوچ نه دی کړی چې تاسو مو وی چې یو سېنیټر منتخب کیږي او هغه خالصتا راځي د پیسو په بنیاد باندې او هغه دلته پیسې لګي خپل 50 کروڑ شپته او یا 80 کروڑ روپۍ یا یو ارب روپۍ لګي او هغه سېنیټر منتخب کیږي آیا هغه ولې د دومره پیسې خرج کوي چې هغه سېنیټر منتخب شي هغه ته په دې کې څومره فائدہ او څومره نقصان دی اوس یو سړی خپل 50 کروڑ روپۍ خرج کی د دې لپاره خرج کوي چې سبا هغه سېنیټر شي او سبا هغه چې د سټینډینګ کمیټې چیرمن شي آیا دغه 50 کروڑ روپۍ به بیا نه راسري آیا د سېنیټر په فند څومره وي هغه تر نور څه اختیار وي آیا سوال دا دی چې دا دومره بالکل سېنیټ خو اورسایټ د پاره دا فهم صاحب دومره په گہرائی کې چاوم په دې باندې سوچ نه دی کړی او آیا چې یو سېنیټر 50 کروڑ روپۍ لګي ولې لګي آیا هغه دومره د قوم او د خلکو دومره خیر خوا دی چې د دوی په هغه کې دا 50 کروڑ روپۍ 15 شلو کسانو باندې تقسیمي او هغه وایي چې زه سېنیټر شم او بیا د خلکو د خیر ښېګړو د فلاح کارونه وکم دا 50 کروڑ روپۍ د خلکو د غریب ولس په خیر ښېګړو په فلاح کې ولې نه لګي پنځه میاشتې پاتې دي بهرحال بل سېنیټ الیکشن ته پنځه میاشتې پس به مارچ کې به روان مارچ کې نومبر کې موږ ناست یو تاسو څه لګي چې نظام به بدل شي کومه غزوړ حساب کتاب به وي بولی به لګي ولې چې دغه یو الیکشن دی کم چې په دغه اسمبلی کې به کیږي بل نه کیږي بل به د عام انتخاباتو نه پس کیږي فهم صاحب په خیال چې په تیرو وختونو په نسبت باندې په دې کې زیاته کوتره کیږي یا الله خیر نو خدای را خیر وکړي چې زیاته کوتره کیږي بهرحال چې کم عرفان صاحب خبر وکړه د ایم پی ای ریټ هم په هر صوبه کې بدلی بلوچستان کې وي ولې چې د ایم پی ای الته تعداد کم دی سیټونه زیاتی نو هغه ځای کې دا ریټ نور هم زیاتی خیبر پختونخوا کې دا غي نه کمی سندھ کې بیا د هغې نم کمی او بلوچستان چې کوم پنجاب دی هغې کې بیا بالکل کم شي ولې چې هلته ایم پی ایګان سیوا کیږي نو دا زموږ منډی لګي په دغې ایوانونو کې کم چې مقدس ایوان ګرځولی کیږي او عمران خان صاحب ویلي چې دا نظام ختمومه دغه پیسې به زموږ دور کې نه چلیږي نو 15 میاشتې دي هر څه به مخې ته راشي یو وړه شان دمه اخلو پروګرام کې بیا هر کله فهیم صاحب د مزار قائد به حرمتي شوی و کیپټن صفدر صاحب هلته چغې سورې والې وي او د هغې په نتیجه کې بیا د شپې چې هلته د کراچۍ په یو مقامي هوټل کې و نو څه خلک ورغلي د محکمې زراعت او هغې هلته وایي چې د راویستو کوشش کړی و بهرحال سهار وختي کې هغې ته او بیا آی جی صاحب چې کومه معامله رااله کوم واقع رااله دوی ته ناشته تیاره کړې وه د وخت نه مخکې تیاره شوې وه ناشته او آی جی صاحب کشمنې پې کو او کیپټن صفدر صاحب په خوب باندې وده و نو دوی لږ په هغې کې ناوخته شوي نو دوی د مهمان نوازی خیال ساتلو دپاره چونکې کیپټن صفدر صاحب تلو د پنجاب نه او د هغوی میلمه خصوصي میلمه نو هغې دپاره خصوصي ټیم لیږلی شوی چې یعنې دی به موږ په پروټوکول کې راولو چې یوازې راولي سیکیورټي تھریټس دي او دا مسلې دي نو پروټوکول کې هغه راوستلو او هغه ناشته کړو خو بیا بیان راغی د بلاول بوټو زرداري د آی جی سند په معامله کې چې کوم خبره وه هغه مطالبه وکړله آرمي چیف نه چې تاسو د انکوایري وکړئ چې دا خلک څوک وو آی ایس پی آر نن خپل یو سټیټمنټ یو بیان جاری کړی دی او هغې کې ویلي دي چې کوم د انکوایري رپورټ دی د هغې تر مخه په سند کې چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه د کیپټن صفدر سره په هغه معامله کې آر بي چیف صاحب د رینجرز او د آی ایس آی سیکټر کمانډر د سند هغه خلاف د هغوی کاروایي کړې ده او هغې ذمهدار ګرځولي دي چې تاسو د دې واقعي ذمهدار یې او باقي کاروایي به جی ایچ کیو کوي سوال دا دی چې دغه خلک ذمہدار شو آیا دا خلک دومره پاورفل دي یا دا خلک دومره دي چې هغه کې ذکر کوم خدا خبر ونه شوله چې دوی ته حکم چا ورکړی دا کار په خپله خوښه په خپله وینا باندې شوی بقول د پریس ریلیز په خپله کړی دی پریس ریلیز دا شوی چې کوم متعلقه افسران دي هغوی د شدید اوامر رد عمل لکه ظاهري خبره دا کېدای شي دا پی ټی آی پیجز فالو کړو نو هغه ځای کې ډېر زیات اوامر رد عمل وکړه نه د پی ټی آی چې کوم فالوورز وایي ډېر غوسه مو
او تیزه سره چې کوم صورتحال بدلېده نو سند پولیس د دوی په دانست کې لکه چې کوم د افسرانو چې کوم د کې ذموارو د دوی په سوچ کې سند پولیس چې کومو هغوی ناکافي او ډېر سستروی سره کارونه کول دا دغه افسرانو ته په خپل سوچ دا لګېده او چې کوم کشیده صورتحال و هغه کنټرول کولو دپاره دوی په خپل حیثیت کې جذباتي رد عمل ظاهر کړ دا آی ایس پی آر وایي دا مونږ نه وایو دا هم سره ووایي چې کوم متعلقه افسرانو هغوی ته پکاره وه چې هغوی د دغې صورتحال نه ډډه کړې وې ګریز یې کړی وې او چې کوم دوی حرکت وکړه هغې سره د ریاست دوه ادارو منځ کې غلط فهمي پیدا شوه لکه پولیس او فوج هغوی یاد کړه بیا ظاهري خبره ده چې دا به اوس وي کورټ اف انکوایري سفارشات چې کوم دي پای باندې به د خلاف کاروایي کیږي او فلحال خو هغوی د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي او د ضابطه چې کوم خلاف ورزي شوې ده د هغې مطابق به د دې خلاف کاروایي کیږي لکه دوی دا ووایي چې دا افسران چې دوی په خپله خپل سوچ وکړو خپل سوچ په لیول باندې لکه دوی خپل دانست چې کوم د دوی هوښیارتوب دی هغې هوښیارتوب د بیان نه فهیم زه مختصر الفاظو کې ته وایم دا چې کوم بیان تاسو ووایي هغه د دوی چې د خپل سوچ مطابق عوامي دباو او د هغې په نتیجه کې دا رالو د مختصر هغې کې وایم چې هغه ځان ته صوبه وه هغوی ځان ته یو ریاست ځان ته یو جزیره جوړه کړې وه د هغې مطابق بیا دغه کار کړی دی خو چې کوم ابره ورځ کیس او بیا پولیس د هغې نه هم انکاري شوي دي چې هغه ټول کیس په عدالت کې دوی غلط وګرځولو چې دغه ټول چیزونه په کوم بنیاد باندې د هغې اف آی آر شوی او د هغې هېڅ قسمه بنیاد نه هغه په دروغو باندې لیږلی شوی یا لیکلی شوی او دا خو د آرمي چیف صاحب هغه دي زه د اف آی آر هغه اف آی آر خبر کوم چې د پولیس سره متعلق پس چې کوم بل شی و هغې سره څه کوي اوس خبره ده نو هم اچا کړی عدالت کې ولې غلط ثابت شو چا ثابت کو آیا پولیس د هغې نه په شا شو آیا هغې ته خو ویلی شو چې دا موږ نه دی کړي خو له دې سره سره بیا نن شبلي فراز صاحب یو پریس کانفرنس وکړو هغې وویل چې آرمي چیف صاحب کومه وعده کړې وه قوم سره نو هغې پوره کړله او اوس د سند حکومت خپله وعده پوره کړي چې د سند پولیس متعلق هغه څه خبره کړې دي یا چې کوم هغه د قانون حوالې به دا ورکولې چې هلته به څوک چغې وایي یا څوک به څه کوي نو د هغې به 3 میاشتې قید وي او یا څه جرمانه به وي نو نن دا خبره کړي خلاف هیڅ کاروایي نه وشوه هغه وروسته هغه مخکې خیر نو ګوره 2018 نه موږ دې خوا سړی به ځان نه مثال شروع کوي خان صاحب سره مخې ته شي ادي وایي زما د 3 میاشتې ته سزا راکړې او بیا هغې نه پس بله ورکړې هغه 2018 نه به دې خوا موږ خبرې کوو چې کوم دغه واقع شوې ده په دې باندې به موږ کوو لکه هغې نه مخکې خبره نه شو کولی سوال دا دی چې کوم یو کار شوی دی او هغه اکسپټ شو یا هغه پته ولګېدله چې او د خپل حدونو نه تجاوز شوی و آیا د خپل مرضی مطابق دغه کار شوی و یا چې کومه مطالبه وه د سیاسي جماعتونو د هغې کوم سټیټمنټس نن مخې ته راغلي دي هغوی چې دا د جمهوریت ګټه ده او چې کوم دغه اقدام دغه قدم فوج هغه سره د خپلو اهلکارانو خلاف نو هغه د دوی ستاینه کړې ده فهیم صاحب هغه خبر بیا راځي چې د آئین نه یا چې کوم دایره کار آئین نه څوک هم بار نه دي بالکل دایره کار کم تعین شوی دی چې د دې ادارې به دا کار وي نو ولې خلک د هغې نه بهر اوړي که فرض کا په دغه آئینی حدودو کې دننه دا ټول کارونه کېدل نو دا دومره خبره د حده پورې راوستل او دا دومره د بدنامۍ سبب جوړېدل دا به دې حد ته نه رارسېدو خو سوال دا دی چې کله بیا اختیار میلاو شي کله بیا طاقت میلاو شي نو په هغې کې بیا سړی هر څه کوي سو پورې چې د شبلي فراز صاحب مطالبه ده چې سند حکومت ته اوس هغه وکړي سند حکومت د هغې په اړه باندې لږ جواب نه دی راغلی په کار چې سند حکومت هم د هغې په اړه باندې خپله څه کاروایي وکړي او هغه که وکړي نو هغه به څه وکړي څنګه چې عرفان صاحب و چې کوم ځان له صوبه ده د هغوی نه سوال وشو ښه خبره ده چې دا اداره په خپله سوال کوي او یو اګزامپل سیټ کوي چې هر یو کس د ادارې نه اوچت نه دی تاسو خپل سوچ ځان سره وساتئ اداره کې مشران شته او هغوی به سوچ کوي او بیا به هغه خپل ډایرکشن ښیي یو وړه شان دماغ لو او بیا به خبره کوو چې مونږ د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د 8 کالو کم ریکارډ مات کړی دی مونږ سره اوسئ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او عرفان صاحب آخر مونږه د 8 کالو ریکارډ مات کړ د پاکستان تحریک انصاف حکومت 800 ورځو رپورټ مخې ته راغلی دی تاسیس تاسو کوم ریکارډ مات کو ریکارډ هم جوړ کو نه دا ریکارډ مطلب دنه مخکې دومره او ریکارډونه جوړیږي ماتولو د پاره خو موږ نوې ریکارډ جوړ شو او دې ماتولو د پاره بیا موږ یو بل ریکارډ جوړ پاکستان تحریک انصاف حکومت 800 ورځو کې
د اتو کالو ټولنه زیاته ګرانی راوستا کم چې نن اته کاله مخکې وه لکه چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناول پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کې دا نه وه او پاکستان پیپلز پارټي اخري دور کې اخري کال کې دغه ګرانی وه کم چې دوی مونږ له دوباره راوستا بیا به دوباره اوس ښه ځو. بهرحال دا د اداریه شماریات رپورټ دی زموږ رپورټ نه دی کم چې دا حکومت خپل اداره ده بیورو آف سټیټسټک د دې رپورټ دی د دې مشر مسلم لیگ سره تعلق نه ساتي بهرحال تو څه پته لګي پیپلز پارټي سره به تعلق ساتي صحیح ادا وی عرفان صاحب چې ولس غټ خارونه مونږه د ملک واغستل او کې مونږه اوسط روستره قیمتونو چې نن 800 ورځې وړاندې څه قیمتو او اوس څه قیمت دی نو د هغې مطابق دوی دا وایي چې چینی 45 روپے ګرانه شوه په دغه دور کې یو روپے چې ګرانه شي نو 5 ارب روپو فایده کیږي دغه مافیا ته دا مونږ ته چا ویلي خیر دا 45 روپے ګرانه زره ورګه چې سونه جوړي بس دقه شوي او چې کم دینه پس مونږه خبره کوو د دالماش نو هغه 102 روپے فی کیلو ګران شو مسرو دال 39 دال مونږ 119 روپے چنو دال 26 روپے د چیلی غوښه 203 روپے او د غوا غوښه 98 روپے فی کیلو په دغه دور کې سیوا شوه. بیا اوړو تھیلا لږ د قیمت سره زه هم خیر اختلاف کوم دوی دا وایي چې د اوړو قیمت چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی نو هغه وخت کې 771 روپے و کم چې دې وخت کې 900 یو کم 989 روپے دی. بهرحال دا قیمت دوی ایوریج رئیسته د ولس خارونو ولې چې مونږ ګورو په پیښور کې دا په 1300-1400 روپے باندې خرڅیږي او دغه سه څنګه چې حضرت مګری هم کال کړو چې په بلوچستان کې دا په 1400 روپے کیلو ملاویږي لګیا دی نو کدا دوی ایوریج هم روباسي نو دا بیا هم دومره ګران شوی دی. چې کوم تازه پې دي چې کومه پې اخلو هغه 60 روپے فی لیټر ماسته 1900 روپے الوګان سلويخ پیاز و دیش لکه هر یو شیز ګران شوی دی. بجلی په دې کې 3 روپے 85 پیسے فی یونٹ ګرانه شوی دا او ګیس لاحول ولا قوت 334% اضافه 334% عرفان صاحب لکه درې چندو نه هم زیاته دې کې اضافه شوی دا په دغه دور کې او مسلسل ګرانی کیږي او دغه د وجنا صارفینو باندې 1550 ارب روپو بوج دوی اچولې دی ډالر 14 روپے ګران شوی دی هر یو شیز په دغه اتو کالو کې ګران شوی دی او چې کومه ګرانی شره ده کله چې دوی راغلو هغه وخت کې هغه 4.68 وا 4.5% وا او دې وخت کې هغه لسنیمو نه هم وړه ده د ډبل نه هم سیوا شوا دغه مونږه وکړه په دغه 800 ورځو کې او مونږه پلان دا 100 ورځ ورکړو کته هر څه فهیم سے خو زه نه منم بالکل نه منم مې منم هر څه ټیک روان دي خو ما په خیال چې تا یو څو ورځونه یا یو میاشت نه د ټویټر نه کتلې نه د فیسبوک کتلې تا بالکل هیڅ هم نه دی کتلې تا بالکل د وفاقي وزیرانو یو بیان پر تیر یو میاشت 2 میاشتو کې نه دی اورېدلې چې هر څه خو ټیک دي دلته خو په 100 روپۍ تاسو 990 یادوي او خو 100 روپۍ یاد کړی یو 100 روپۍ یاد کړی دي وفاقي وزیر چې د وړو هغه ملاويږي په 14.5 روپۍ دا دوی لیکلي دي چې 200 روپۍ اضافه شوی دا او زمونږ د مطابق چې موږ خپل خپل مارکیټ ته لاړ شو نو 530 روپۍ یا 550 روپۍ د یو بوجې په هغه کې اضافه شوی دا د 20 کیلو وړو په لږ دور کې بیا هم نه منم بیا هم فهم چې تاسو چې کوم سوای بیا هم نه منم تاسو وایي چې یو ریکارډ جوړ شو کنه 334% د دې په قیمتونو کې اضافه وشو د بجلی او د ګیس په قیمتونو کې 334% اضافه راغلی دا او د عوامو د چمړې نه د سرمنې نه 550 ارب روپۍ زیاتی یا اضافي وصول کړي دي. خودی کې فهم صاحب خودی کې چې کم سلور زلا په دې دوه کالو کې د دویانو په قیمتونو کې اضافه شوی دا او هغه په فیصد کې کومه اخلونو هغه 300 یا 1500% خلک یاد نو هغه ټول یو ورلد ریکارډ دی بیا بالکل ته موږ ریکارډ دا دی کنه تاسو وایي موږ یو ریکارډ مات کو موږ ریکارډ یو جوړ کو او بیا موږ یو ورلد ریکارډ جوړ کو نو دا هغه ریکارډونه دي چې دا موږ دغه شانتي ماتو نور باندې وی جوړو خو دوی صرف د 500 ارب روپو فهم صاحب دا خبره کوي بیا تاسو ګورئ زموږ کوم ټیکس کلیکشن شرع ده هغه کې هم موږ د خساره راغلی ده بالکل او هغه کوم صرف د 15 میاشتې یا 3 میاشتې د
مارچ آنورډ مونږ واخلو مارچ اپریل او مئی مونږ واخلو مونږ دا الزام لګو یا دا کوچ او دا کورونا د وجه نو ټیک ته مونږ ومنو خو دا غیر مخکې تاسو اته میاشتې سکول مخکې نه هم میاشتې تاسو سکول په ولني کال کې د ادارې ولې تاسو نکړلې ولې تاسو د هغې سربراهان راولې او هغه 2 میاشتې بعد بیا وتختی په دغه صوبه کې دغه شانتي صورتحال دی چې تاسو راولې هغه یا ریزاین ورکړي یا د هغې نه وتختی کوم ځای کې کمی دی آیا د ګورنمنت پالیسیانې چې دي نو هغې کې مسلې دي آیا د حکومت چې کوم شخصیات دي د هغوی دومره زیات مداخلت دی چې هغه خلک کار ته نه پرېږدي د دغه خلکو په دغه سیستم باندې اعتماد د اوسه پورې نه دی بحال شوی چې کله دغه خلک دا سیستم چلوي دغه کې ناست دي تاسو هغې ته یو ویژن ورکړی تاسو پالیسي ورکړې ده خو هغه پالیسي کې په هغه ویژن کې ابهام دی په هغې کې سقم دی هغه کلیر نه دی نو چې کله هغه کلیر نه دی کله هغه خلک چې هغه دا سیستم چلوي هغه د دې نه واقف نه دي نو د هغې دا ثمرات به عوامو ته څنګه رسي بیا خو به همدغه حالي چې د 900 بوجې نن په 1400 روپۍ میلاویږي او بیا د بجلی یونټ په میډیا راځي او هغه دا روان کال فروری کې پخپل تقریر کې ویلي دي چې ما کلیر وې نور به نه بجلی ګرانوم نه به ګیس ګرانوم دا به زه ارزانوم د هغې نه پس یې 3 پیرې ګیس ګران که او بل ورځ یو ځل بیا بجلی ګرانه شوه او چا دپاره مونږ دپاره چې کوم ډومestic د وخت کې خلک دي هغوی دپاره صنعت دپاره که 50% کمیږي نو پیسې خو دوی نه کموي نو بیا د بل نه پوره کوي هغه ته یې پیسې تاسو ذکر وکړو چې کابینټ کې کله دا رپورټ پیش شو یا په دې باندې خبرې مونږ نه منو دا غلط دی نو ټیک وایي که نه غلط خو دی غلط څه کوي ارزان نه هغه ته نو فهم صاحب ګوره هغې ته هم په دې ریټ ملاویږي او غلط ځکه دی او د هغې خبره ټیک کوي زه هغې انډورس کوم زه د هغې تایید کوم ځکه چې په دې کې کوم لیکلي دي چې په 990 روپو باندې د وړو بوجۍ ملاویږي 20 کیلو نو کوم ځای کې ملاویږي دلته خو په 1400 روپۍ ملاویږي نو ټیک وایي چې دا غلط دی که نه که دلته دوی وایي چې په 100 روپۍ کیلو چینی ملاویږي نو کوم ځای کې دلته خو په 110 روپۍ ملاویږي نو خو ټیک وایي چې هغوی وایي چې دا رپورټ غلط دی نو د هغې ګوره خبره ټیک ده د هغې خبره دا ټیک ده چې دا رپورټ غلط دی اصل ګراني چې ده نو هغه د دې نه هم زیاته ده خو هغه بېله خبره ده چې اوس هلته خان صاحب مخې ته کښېنو نو ټوکول چې هر څه ټیک دي اوس چې کله ستا بوس ناست وي او تا کې دغه همت وي چې د هغه غلطې خبرې ته غلط وې یا د هغه غلطې خبرې سره هم ته اتفاق وکړي چې او تاسو دا غلطه خبره خو کوئ او جي زما دې سره بس اتفاق دی نو هغې نه بیا دا سیستم هم دغه شانتې رواني څو پورې چې اختلاف نه ظاهر شوی څو پورې چې هغه ته ویلی شوي نه چې په مارکیټ کې دا څیزونه دي نو هغه خو به هم ستاسو ټولو خبرو سره اتفاق کوي او زه دا اخري خبره په هغه د پروګرام اولنې سټارټ هغه خبرې سره لینک کوم چې کوم موږ د 2 کالو هغه ذکر کوو چې تاسو دلته یو بابو خو بدلوي یو اسسټنټ خو بدلوي خو چې تاسو سره رائټ لیفت ته کوم خلک ناست دي تاسو له کومې غلطي مشورې درکوي تاسو دغه عہدې نه تاسو دغه کرسۍ نه هغه غلطې فائدې اخلي بدنامي ټوله تاسو په سر باندې راځي او هغه کس تاسو د 3 کالو سره یا د 2 کالو نه ځان سره ساتلی دی نو آیا دغه پالیسی یا آیا دغه طریقې کار د هغوی دپاره هم دی که نه دا به د بل کس دپاره ټول حکومت هم هغه یو کس نه نظرثاني په ټولو باندې په کار چې فرض کا موږ رول جوړو چې هغه ټولو دپاره وشي نو فهم صاحب کمپیټنټ افیسر په نورم شته آیا په ټولو باندې نه دی بهرال پر پاسه تاسو اطلاع پر ارزا چې کوم د لیډر بابوګان بدل شوی هم واپس رالل حکومت وي تم برابر نشو په یو ورځ احتجاج شو بلدیاتي ملازمینو 200 افسرانو کې بس یو افیسر چې نو هغه به او محب وطني هغه به او د هغه سره کمپیټنټ وي آیا ټول مسلو حل به هم د هغه سره آیا د په ځای باندې بل کس نشي شروع کې سوې چې سیکریټریان بد ما سره دی ویلي 2 هدري دي نو دغه درې کسان بهرحال چې کوم خلک هغه ته مشورې ورکوي نو آیا په کار د خپل سنس اف هیومر هم شته که نه چې خپل هم دغه خلک سوچو کې چې څوک په ډرایوینګ سیټ باندې ناسته څوک دا سیستم چلی څوک دا نظام چلی زه د سیاسي جماعت خبرو خیر خان صاحب اوپنلی وي زه د سیاسي جماعت خبرو کوم ما ته دا مشوره راکړې شوی او ما دا اکثر خو هغه دا خبر هم کوي چې موږ ته ټي وي نه پته ولګېدل خو هغه نه ګوره په ګراوند باندې خو هم شته که نه د کابینټ میټینګ هم کیږي که نه اوس چې دغه سوچ چې زه د بل دپاره لرم نو په کار چې دغه سوچ زه د خپل نږدې کس دپاره هم ولرم چې هر وخت هغه ماته مشورې راکوي آیا دا ټولې مشورې د ټیک دي که نه په دې کې د څه ذاتي فایدې هم شته دا د پی ټی آی د ورکر هم ذمہواري ده چې خپل لیډر ته اصل پکچر ټایګر فورس فهم څه دغه لپاره جوړ شوی دا ذمہواري ده چې هغه د ریل پکچر وي ټایګر فورس لکه کدا هغه وس کېم نه ادراشي وته صفاو چې او دا ریالټي دا او کني زه ورته وخم نو مو خیر آی کې څوک اوري نه کومه خو الزامات لګي خو امید لرو چې دې باندې بار روان 3 کالو کې وا کم از کم دا ریکارډ اوس قائم پاتې شي چې نور دین اخر ریکارډ جوړ بل ریکارډ ورلد ریکارډ باندې جوړو ورلد ریکارډ باندې جوړو لګ دې ارزانی راشي عرفان خان او محمد فهیم له اجازه ورکړه د الله پامان